أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. واعبدوا الله او بندگی کوئ د الله تعالی ولا تشرکو به او تاسو شریک مجوړوئ هغه سره شیئا اسیو سلرا وبالوالدین احسانا او مور او پلار سره ښه سلوک کول وبذی القربى او رشتہ دارو سره والیتامى و یتیمانانو سره والمساکین او مسکینانو سره والجار ذی القربى او گاونډي رشتہ دار سره والجار الجنوب او گاونډي اجنبي سره والصاحب بالجنب او ملګری د اړخ سره وابن السبیل او مسافر سره وما ملکت ایمانکم او اعچا سره چې مالکان شوي دي خلاص نستاسو ان الله بیشک الله تعالی چې دی لا يحب محبت نکوي من اعچا سره کان مختالا چې وی هغه متکبرا فخورا فخر کوونکی. آیت مبارکه کې د حقوق بیان دی او یولس قسمه عمده خصلتونه بیانی. مخکې آیت مبارکه کې د میاں بیوی د ښځې او د خاوند د حقونو بیانو او په دې آیت مبارکه کې د ښځې او د خاوند نه علاوه د نورو د حقونو بیان دی چې هغه رشتہ دار دي، څه لرې څه نږدې، دارنګې د معاشرې نادار او یتیمانانو او مسکینانو او مسافرو خلکو حقوق بیانی. لومبی الله تعالی خپل حق بیان کړی دی چې عبادت به د الله تعالی کوئ، الله سره به شریک نه جوړوئ او دای نه بعد بیا سټپ بای سټپ یعنی د مور او پلار نه شروع کړی ده او تر یتیمانانو، مسکینانو، تر ګاونډیانو او د مسافرو د ملمنو او تر دې چې د نوکرانو، خادمانو، غلامانو پورې بیان کړی دی. آیت آخر کې بیان دی چې کم انسان پړه کې تکبر وي، انانیت وي، خودپسندي وي او عجب وي چې ځان ته سوای نه به د دې حقوقو بیا خیال نه ساتي، هغه بیا دې کې خپل یو قسم بېعزتي به ګڼي. نو باوجود د دې چې دا حقوق دي خو د خودپسندۍ د وجې نه، د عجب د وجې نه، د تکبر د وجې نه او د فخر د وجې نه به دې نه د رشتہ دارو خیال ساتي، نه به د خپلوانو خیال ساتي، نه د یتیمانانو او نه د غریبانانو. واعبد الله او بندگی کوئ د الله تعالی. امر دی د الله بندگی دا فرض د پارچا باندې. عقلم داوی چې د الله بندگی وکړي ځکه چې چا پیدا کړي نو انصاف داري چې داغه بخوای او دا مه تبا جزی کې دا مه تبا سر ټیټه. عام خلقوں میں جس کا کھائیے اس کا گیت گائیے چې د چا خوري د چا استعماله داغه بیا خوایا او چې د چا خوري او د چا سکی او داغه بیان خنوي دا ناشکری ده. الله جل شانه بندگی دا په بندگان باندې فرض دا واجب ده په هر حال کې. او بندگی کوي د الله تعالی عبادت غایت تذلل توي یعنی ډیر زیات عجزی کولو، ځان ښکته کولو ته عبادت وي. نو د الله جل شانه مې ته ځان ښکته کړ په دې کې به اوچت شي او چې د الله مې ته ځان اوچت کو نو ښکته شوي. فرعون او نمرود او د لوی متکبر خلک چې دې د الله مې ته سر نه ټیټو نو ذلیل شو. او کوم خلکو چې د الله مې ته د خپل ځان په دې خاورو کې خورې کو نو الله تعالی شته کړو. دا لوی نومونه چې تاسو اورئ، بلال رضی الله تعالی عنہ او عمار رضی الله تعالی عنہ، دې کې نور څه خو د الله مې ته ځان ټیټ کړی او ځان یې خورې کړی او الله تعالی دا نومونه شته کړو. واعبد الله بندگی وکړئ د الله تعالی
په دې کې تمام عبادات رالو، که بدني دي که مالی دي او که جانی دي. که د بدن سره تعلق ساتي لکه منځ او روژه، او که مال سره تعلق ساتي لکه حج شو زکات شو، او که زبان سره تعلق ساتي لکه د ښو خبرو حکم کولو او د نارواو نه منع کولو، حق وینا کولو. دا ټول عبادات دي. التحیات لله والصلوات والطیبات. التحیات څه ته وایي؟ زبانی د ژبې چې کوم عبادتونه دي هغه ټول د الله دپاره دي. دارنګې والصلوات او صلوات څه ته وایي؟ بدن سره چې کوم عبادات تعلق ساتي د انسان د بدن نه صادریږي، دا هم د الله دپاره دي. او ورپسې وي والطیبات، مالی عبادتونه، زکات دی، عشر دی، نصف عشر دی، صدقۃ الفطر دی، د قسم کفاره ده او منښته ده، صدقات او خیرات دي، دا ټول د الله دپاره. نو دا جامع عبادت شو چې د انسان د بدن نه څونه نیکۍ څونه عبادتونه صادریږي او موجودیږي چې دا ټول د الله دپاره وي. واعبدوا الله، او بندګي وکړئ د الله تعالی. ولا تشرکو به، او شریک مه جوړوئ الله تعالی سره. شیئا هیڅ یو حصې لره مو، شیئا نکره ده، هیڅ چا لره به الله سره شریک نه جوړئ. دا نه چې سره بت ته به سجده نه کوي، خو بس هم نه کوي چې د کم ځای نه د شرک بوی هم راځي، هغې نه به ځان ساتي. توحید سره شرک بالکل نشي جمع کېدی. داسې نشي کېدی چې یو مؤمن مسلمان موحد هم وي او د مشرک هم داسې نشي کېدی. شرک او توحید دواړه په یو ځای کې بالکل نشي جمع کېدی. انسان به یا خالص موحد او مؤمن به وي او یا به مشرک به وي. منځ کې یو درجه نشته چې دا مؤمن هم دی او دا ګنې موحد او مخلص مؤمن داسې نشي کېدی. ولا تشرکو به شیئا، ځکه وایي چې کافران هم د الله عبادت کو، مشرکان هم د الله تعالی عبادت کو، دیو هم طوافونه کولو، دیو هم صدقات او خیرات کولو، دیو هم منځونه کولو، خو دا چې ای سره به شرک هم کو. په تلبیه کې الله سره شریک جوړ کړو. تلبیه به چې لبیک اللهم لبیک، چې مخکې لا شریک لک، نو قرآن تلبیه کې لا شریک لک، تاسو هیڅوک شریک نشته، نه دی و الا شریکا، ویګر یو شریک ستاشتا چا په ځمکه باندې. نو په تلبیه کې چې خالص د الله ته د حاضرې کلمات دي، هغې کې به هم دي خپل هغه شرک را دننه کړی و. نو ولا تشرکو به شیئا، د الله بندگی به کوئ، خالص به کوئ، خالص دار چې سر به شریک نه جوړوئ څوک مو. وبالوالدین احسانا، الله تعالی خپل حق بیان کو. د الله د حق نه بعد بیا د خپل مور او پلار حق دی. انسان چې وجود ته راغلی دی او دی موجود شوی دی، نو د هغې دوه سببونه دي. یو ظاهري سبب دی چې هغه مور او پلار دي. د یو انسان دنیا کې وجود ته راتل د هغې سبب ظاهري هغه مور او پلار دي. او یو حقیقي سبب دی چې هغه د الله تعالی ذات دی. الله تعالی چې وغواړي دا نظام به جوړ شي او انسان به دنیا ته راشي، او که الله نه غوښتي اسباب به موجود، انسان به دنیا ته نه راځي. نو د الله حق مقدم دی، ځکه چې سبب حقیقي الله تعالی دی. د انسان دنیا ته راتلو اصل سبب الله تعالی ذات دی، نو ځکه د الله حق مخکې کو. او بیا د هغې نه بعد ظاهري سبب د مور او پلار دی. نو الله تعالی د خپل ځان نه بعد د مور او پلار ذکر وکړو چې مور او پلار سره به ښه سلوک کوئ، احسان به کوئ. قرآن کریم احسانا ووایي، دی ونه وایي چې به د مور او پلار حق پوره کوي، دی ونه وایي. او دی ونه وایي چې به د مور او پلار صرف خدمت وکوي، ښه سلوک به ورسره کوئ، حقوق خو به اسم پوره کوئ، خدمت خو به اسم کوئ. د هغې نه ښه درجه چې د مور او پلار سره ښه سلوک کولو، چې د هغې زړونه ستاسو نه خوشحاله شي او راضي شي چې هغې مې چاو دې زوی زما ډېر زیات قدر وکړو، زما ډېر خدمت کړی دی. دا نه چې صرف ذمہداري پوره کوي او صرف خبره سر په سر کې نه، احسان به کوئ چې ستاسو پړونو کې د مور او پلار قدر وي، احترام وي. صرف دا نه چې به دا د ما مور او پلار دي، د هغې به داسې قدر او احسان او خدمت به کوئ څنګه چې انسان د الله جل شانه مخې ته غایت تذلل اختیاري، عجزي اختیاري، انکساري اختیاري
دک کرنګي به دنیا کې د مور او پلار مهیت هم ځان بخکته کوي. لهجه به نرمه ساتي چې ستا لهجه هغې سره د تیزۍ هم نه وي، چې معمولی تیزی پای کې نه، انتهایی لچک پکې وي، انتهایی نرمی پکې. نو لهجه به نرمه ساتي، آواز به د مور او پلار مهیت کم ساتي، به په تیز آواز به خبرې هم نه کوي دای مهیت دام بې ادبۍ کې راځي. د مور او پلار مهیت داسې رویه هم نه اختیاروي چې هغې ته په دې باندې تکلیف ورسیږي، او د مور او پلار په غیر موجودګۍ کې به هم داسې یو کار نه کوي چې هغې مهیت ته نشي کولی. دا هو آداب دي. مور او پلار ته به نوم هم نالې، پلار ته به نوم نالې، مور ته به نوم نالې، بلکې د انتهایی د قدر او د ادب او د محبت نوم به ورته امی جان به دی. امی خو څه نوم نه، امی جانو او ابا جانو. ته ابا نه او ته ډیډ پاپا، دا نوم نه دی، دا خو د انګریز مونږ له پیدا کړی دی، دا د بې ادبۍ نوم دی. ډېر د قدم خلک وي داجي، د قدر نوم به ورته اخلي چې کې قدر او احترام وي. اما جانو ابو جانو داسې قسمه نومونه به ورته اخلي. تش په مام نه کېږي مام، او تش چې کوم دی نو ډیډ، او تش چې کوم دی نو پاپا، په دې نه کېږي. خو د قدر او د ادب نوم به ورته اخلي. او دغه رنګې دای مهیت ته خپې هم نه غورځوي، جواب به ورته نه کوي. که په خبرې پوه نه شوي او ستا اړه وانه غسته، خاموش به شي، جواب به نه ورکوي چې ته نه پوهېږې. ستا زمانه کې ځان له دا زمانه ځان له ده. هغې له چې الله تعالی کم عقل او بصیرت او کم سمج ورکړی وي، ته د هغې مخې ته لوی شوی. ستا به څه علم وي، څه به تجربه او څه به عقل وي. عقل خو د هغې دی، دنیا خو هغې لیدلې ده، تا لا څه لیدلي دي چې ته کله بیا د هغې ځای ته ورسېده ته پته ولګي چې او خو زه ماشوم یم، زه نه پوهېدم، هغې خو پوهېدلو. نو د مور او پلار خدمت کولو، د هغې خیر خبر اخیستلو، د هغې ادب کولو، احترام کولو. وبالوالدین احسانا، او مور او پلار سره ښه سلوک کولو. یعنی واحسنوا بالوالدین احسانا، ښه سلوک کوئ تاسو مور او پلار سره، احسانا ښه سلوک کولو. بیا په مور او پلار کې بیا به مور سره نور هم زیات ښه سلوک کوي، پلار سره به هم کوي، خو مور سره به د پلار نه هم بیا زیات ښه سلوک به کوي. ځکه مور چې ډېر ستړی شوی دی، د پلار هم ډېر ستړی شوی، د مور د هغه هم زیات ستړی شوی دی. بله مور عجزه ده، خپل حق ستانه نشي غوښتی، ابه جاړي غریبه، اسویلې به کوي، آه به کوي، افسوس به کوي، نور هغه څه نشي ویلی. پلار خو بیا هم سترګې روباسلی شي، د کوره به دې وباسي، کنزل به راته وکړي، سپېړه به دې نه وباسي. مور به ستانه څنګه سپېړه وباسي؟ نو د مور او پلار مهې ته بیا به ډېر زیات شفقت به کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه یو صحابي تپوس وکړو، وی من ابرو، چا سره نیکي وکړمه؟ نبی علیہ السلام بر امکا، خپلې مور سره نیکي وکړه. وی جی ثم من، بیا چا سره وکړمه؟ وی بیا دې مور سره نیکي وکړه. بر امکا، وی بیا چا سره وکړم؟ بیا دې مور سره نیکي وکړه. وی بیا چا سره؟ بیا ثم اباک، بیا پلار سره. په څلورم نمبر کې نبی علیہ السلام پلار یاد کو، درې پیرو کې نبی علیہ السلام مور یاد کړی ده. وجه دا ده چې د مور اکثر چونکې عاجز طبیعت را، د پلار نه سړی یریږي او د مور نه عام طور یره نه کېږي. نو ځکه نبی علیہ السلام درې پیرې د مور ذکر وکړو چې مور ستانه حق په زوره نشي غوښتی او پلار ستانه حق په زوره مغستی شي. پلار نه خو تېرېږي، محرومه مې نه کي، عاق مې نه کي، د کوره مې ونه باسي. مور خو به منت او سماجت به کي تا ته. نو ځکه نبی علیہ السلام د مور ذکر تاکیدن وکړو. باقي دا چې بې ادبي به یو نه کوي، نه به د پلار کوي، نه به د مور کوي. دې منځ کې به کمپیریزن نه کوي چې ستا کوم او د نه کومه، د دواړو به ادب کوي، دواړو به احترام کوي. او که د هغې خپلو منځ کې څه معاملات رالو، ته پکې دخل اندازي نه کوي. ها دروغ خبره کولی شي، د سمواري خبره کولی شي، خو ته به طرفداري جانبداري به نه کوي. وبالوالدین احسانا، او مور او پلار سره احسانا ښه سلوک کولو. به د مور او پلار د حقوقو د پرده خبره کافي ده چې الله تعالی د خپل حق نه بعد د مور او پلار حق ذکر کړی دی. مور او پلار دې که چېرې کافران او مشرکان وي، بیا هم تا ته دا اجازت نشته چې د هغې بې ادبي وکړي. قرآن کریم بل ځای کې وصاحبهما فی الدنیا، دا مور او پلار چې ستا مشرکان دي،
او الله د سره نه مني نو د هغې اطاعت به نه کوي په شرک او په کفر کې. که تا ته پلار وایي چې شرک اختیار کا، د غیر الله بندګي وکړه، دا خو به نه مني، ځکه د الله حق بیا د مور او پلار د حق نه بیا مقدم دی. وإن جاهداك على أن تشرك به شيئا، قرآن وی که چې دې ته باندې زبردستي وکړي او زور در باندې وکړي، بیا به هم ته دا خبره نه منې چې ته بت ته سجده وکړې یا ګناه یو کار وکړې. سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ مور وه او مور یې ایمان نه راوړی او د ایمان نه وړو. مور یې قسم وخوړو وی سر به نه وینځم او وی سوري ته به نه کښېنم، ای بار به نور ته ناست یم چې تر څو پورې دا ځای مې مشرک شوی نه دی واپس و. عرب خو به ناشنا قسمونه خوړلو، وی سر به نه وینځم، یعنې لام بم به نه دک شان به اوسېږم، جامې به نه بدلوم او وی سوري ته به نه کښېنم، بار به نور ته ناست یم. دا به د قسمونه وو. او چا پکې وي چې رزق به هم نه خورم، دا پکې هم چا قسم وخوړو. او سعد رضی الله تعالی عنہ ته خپلو خپلوانو هم ډېر ځای دا د مور د کم از کمو دا به مړه شي که چېرې بار نور ته ناست یو سر نه وینځي. خیر د دې مخې ته کلمه د کفر ووایه، بیا به خیر د رستو به ایمان نه وړی. سعد رضی الله عنه وایي ورته یې وی دا خو که چېرته یو پیره که ستا په بدن باندې چې څومره ویښته دي دومره پیرې ته مرې او جندې کېږي، بیا هم زه ایمان نه پرېږدم، بیا هم زه شرک نه اختیاروم. قرآن کریم د آیتونه نازل کړو چې او مور او پلار که تا ته د ګناه حکم وکړي دا به نه مني. لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق، نه مخلوق اطاعت به نه کوي چې پای کې د خالق نافرمانی راځي، لکه د خالق حق مقدم دی. باقی په جائز کارونو کې په مباح کارونو کې بیا د مور او پلار اطاعت به کوي. نو قرآن ورپسې وصاحبهما فی الدنیا معروفا، او د مور او پلار سره چې اگر چې مشرکان او کافران دي دې سره به حسن سلوک به کوي، صله رحمي به ورسره کوي، خدمت به کوي او دارنګې مالی معاونت به کوي، مدد به ورسره کوي. اسماء رضی الله تعالی عنها چې وه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لور ده. د ابوبکر صدیق سره دو بیبیانې وي، یو ایمان نه وړو بل ایمان نه راوړی. د عایشې رضی الله عنها مور چې ام رومان وه هغې ایمان نه وړو. د اسماء رضی الله عنها مور چې وه هغې ایمان نه راوړی. نو دا مکه مکرمه کې اوسېده. نو دا راغلی وه د لور کور ته، د اسماء رضی الله تعالی عنها کور ته. نو دې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس وکړو چې زما مور مشرکه ده او اسلام ته هېڅ قسمه رغبت نشته، ویزا یې سره صله رحمي وکړمه. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته او مور سره دې صله رحمي وکړه، مطلب د هغې ادب وکړه، اکرام یې وکړه چې څونه ورځې تا سره کور کې ده د هغې باقاعده خدمت کوه، خوراک و څښاک و جوړه جامې څه قسمه تعاون یې هغه سره وکړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام دومره پورې ام حبیبه رضی الله تعالی عنها چې د نبی علیه السلام بیبي ده، ابو سفیان رضی الله عنه لا ایمان نو راوړی خو مدینې منورې ته راغلو. هغې د خپل پلار انتهایي قدر کړی دی، ادب یې کړی دی. البته بستره یې غونډه کړه، بستره خوره وه چې ابو سفیان کېناستو نو ام حبیبي رضی الله عنها بستره راغونډه کړه. نو ابو سفیان خو سردار و، ظاهره دا خو د هغه بېعزتي ده. نو هغوی دا بستره زما قابل نه که زه د دې قابل نه یم. نو هغې ورته ته د دې قابل نه وي، ځکه په دې نبي علیه الصلاۃ والسلام ناسته کې د دې بسترې ته قابل نه، ځکه تا کې ایمان نشته. دا خو ځان له یو ادب خبره وه. خو د مور او پلار که مشرکان او کافرانو موي د هغې اطاعت به هم کوي په جایز کارونو کې، او که د ګناه خبرې تا ته حکم وکړي دا به چرې هم نه منې. وبالوالدین احسانا، او مور او پلار سره ښه سلوک کولو. وبذی القربا، او د مور او پلار نه بعد بیا رشته دارو. دا مور او پلار هم په رشته دارو کې داخل دي، خو د دې د اهمیت د وجې نه دا مور او پلار یې ځان له ذکر کړو او رشته دار ورپسې ځان له ذکر کړو. که چېرې صرف بذی القربا یې ویلې وي نو د مور او پلار دونه اهمیت او قدر او ادب او د هغې عظمت به نه ښکاره شوي. د دې د عظمت د ښکاره کولو دپاره د مور او پلار ځان له مستقل ذکر وکړو. وبذی القربا، او رشته دارو سره نو د مور او پلار نه علاوه چې کوم نور رشته دار دي
رشتہ اصل کې تار توي، دا تسپو کې او په امیل کې دنه چې کم تار دي ته رشتہ ویل کېږي. دا تار چې څونه مضبوطي دا امیل او دا تسبیح به دونه مضبوطي وي، دا مری به مضبوطي وي، او چې تار څونه نری دی دونه دا امیلم کمزوري دی، دا تسبیح کمزوري دي. او که دغه تاروش لیدو نو بیا ګوره چې دا دانی څنګه خوري وری غورځېږي. نو دا رشتہ دونه کمزوري مه ساتئ، رشتہ مضبوطه ساتئ. ځکه وایي وبذل قربه او رشتہ دارو سره چې هغه بیا د مور او پلار نه علاوه د انسان رشتہ دار د هغه رونه خویندې دي، دارنګې ستا اولاد او ستا بیبي ده، دارنګې بیا ستا ترونه او ماماګان او ماسیګانې، دارنګې بیا مخکې ورپسې ځه څه نږدې دي او څه لرې دي. رشتہ دار قرآن کریم مطلق وایي دې ټولو سره به ښه سلوک کې، ښه سلوک دار چې د چا حقوق فرض او واجب دي به پوره کوې به، او چې د چا واجب نه دي هغې سره هم د خپل وس او طاقت مطابق مالی معاملت کوه چې کولی شي. کنی نو دا جانی او دا زبانی دا به هر چا سره تعلق سم ساتي. وبذل قربه او رشتہ دارو سره، والیتاما او یتیمانانو سره. یتیمانه یتاما جمع د یتیم نه. یتیم هغه چاته وي چې د هغه پلار وفات شوي وي. په انسانانو کې یتیم هغه چا وي چې د هغه پلار مړي، اته یتیم وي. او کله مور یې ورسره پکې مړه ده دا خو ډېر زیات یتیم دی، دی خو ډېر د شفقت قابل دی. په انسانانو کې که چېرې صرف مور یې مړه او پلار نه، نو دی یتیم دی، خو هغه شان یتیم نه لکه پلار چې که نه دا غټه سهارا وي د اولاد دپاره، خو چې پلار نی نو بیا دا یتیم دی. نو چې مور یې ورسره هم نشته بیا ډېر زیات د شفقت قابل دی. یتیمانانو سره هم څه کوئ؟ ښه سلوک کوئ. د یتیم ښه سلوکدارۍ که چېرې دی نادار دی، تنګ دسته دی، د سره مالی معاملت کوه د خپل وس مطابق. جوړه جامې خیر خبر یخله د کانې پینې، دارنګې د هغه تربیت او پرورش وکړه چې څونه کولی شي، ښه خبره ورته کوه. یا کم از کم د هغه مخې ته رویه مشفقانه ساته، لهجه مشفقانه ساته، د هغه مخې ته لهجه تیزه مه ساته. هغه ته دا احساس مه ورکوه چې هغه وایي که نه زه یتیم او بې آسرا یم. اصلي چې وایي زما که چېرې پلار وي نو ما ته به چا تیزه خبره نه وی کړې، هغه ته داسې احساس هم ورنه کوي. ځکه دا د معاشرې یو فرد دی، که د شعورونه تربیت ونه شو سبا به دا یتیم بیا د معاشرې یو ناسور به وګرځي، ته به ترې سبا پریشانه یې. چې هغه سره ته ښه سلوک ساتي، هغه له عزت ورکړې، هغه له احترام کې، هغه له په سر باندې لاس کړې او د هغه سره د رحمدلۍ معامله کې، هغه به د معاشرې یو بهترین فرد به وګرځي. د هغه د دنیا د تعلیم خیال وساته، د آخرت د تعلیم خیال وساته. لړ شی د نوهار په روډ باندې نوشهر سره خوا کې الامه چلډرن اکیډمي ده. الامه دا دو دی په دا کې KPK کې، او دا د انګلینډ مسلمانان دي او هغې د هلته نه پیسې رالیږي او دا اکیډمي یې کلو کړې ده. په هغې کې چې څونه یتیمانان دي، دا خاص کر دا زلزله زدګان چې په بالاکوټ او راولاکوټ کې دا ټول ماشومانو په هغې کې سبق وایي. د ماشوموالي نوالي تر FA پورې او تر MA پورې ترتیب ولې جوړ کړی دی. بهترین تعلیم د دنیا او بهترین تعلیم د آخرتو. قاریان صاحبان علماء ولا غستی او دارنګې بهترین کوالیفایډ اساتذه کرام دي. سهار ورته سکول خي، مازدیګر ورته مدرسه خي. د دواړو ټیچرانو یو شانتي تنخوا ده، فرق پکې نه کړي. بهترین ګراوند ولا ورکړی او بهترین نظام د پنسن او د قلم او تر یونیفارم پورې ارست د اکیډمي را طرف نه بالکل فری، چې کور تدید کرایه ولم باقاعده ورکړي او تر لسم پورې اعلی تعلیم ورته ورکړي. دا د معاشري او تعمیري کار دی. دا شان د یتیمانانو باره کې دا سوچ پکار دی. دستکارۍ سنټرې کولول پکار دي، دارنګې صنعتکارۍ دا شان سنټرې سړی کولو کې چې دې کې یتیمانانو ته او مسکینانو ته سړی دا شان روزګار ورته وښي چې معاشره به دې طریقې سره سمیږي. والیتاما او یتیمانانو سره. یتیم سره چې هر سړی ښه سلوک کې، یتیم به وي زما خو یو پلار نه، زما خو بلا شي پلاران دي، خو چې چا ته ګورم هغه ما سره د پلار په شانتې مینه کوي، او چې کومې ښځې ته ګورم هغه ما سره د مور په شانتې مینه کوي. دا یتیم به څونه پړه کې به څونه خوشحاله وي. او که هر انسان رستو کې، هر انسان شاته کې، هغه غریب به لکه څه وي،
والیتام او یتیمانانو سره، والمساکین او مسکینانو سره. مساکین جمع د مسکین ده، دا د سکنه نه دی. سکنه سکون ته وي چې په ځای په کلاره بس ناستي. دی مسکین ته مسکین ولې وي؟ د سره سني دی په ځای ناستي. دا انسان سره چې مال راشي نو بلا خبرې ورسره راشي، نو کله کالام ته او کله یو خوا او کله بل خوا، او کله سمرقند ته او کله چې کوم دی نو خوشحال ته، او کله یو خوا، کله پیسي ته، او کله 3 سټار ته، او کله 5 سټار ته. دغه منډې به وښي بیا ولې مال راغلی دی. او چې مال نی بس انسان بیا په آرام ناستي، دغه ته مسکین ویل کېږي. والمساکین او مسکینانو سره. په دې کې نادار طبقه راله، پښتو کې ورته موږ خوار وایو، دا خوار دی. اصل معنا د مسکین خوار. والمساکین غریبانانو، مسکینانو، خوارو او نادار طبقه. والمساکین او مسکینانو سره او خوارو خلکو سره مدد کوه، که مالی وسره کولی شي، که روزګار وله کتی شي، که په کار باندې لګولی شي، که مزدوري وله ورکولی شي، که جامه او پیزار کې مدد کولی شي، او که نه خوراک او څښاک کې مدد کولی شي. همدومره کافي دی. او بندګي وکړئ د الله تعالی، او شریک مه جوړوئ الله تعالی سره چا لره. او مور پلار سره ښه سلوک کول، او رشته دارو سره، یتیمانانو سره، مسکینانو سره.